کوي ان شاء الله او نقشه کې تقسیم کړی دی. وجه دا ده چې زموږ مدرسه مخکې سلسله پکې پوره سر ته نه ورسېدلې. زنانو مدرسه د موږ سره دلته 2 ټیمه سار کې می درس نظامی دی پکې ماسپخیم نه رستم دی. هغه د سار سلسله چې د درس نظامی په دقه ترتیب چې څنګه په دې مدرسه کې درس نظامی دی هغه رواني. دا هغه سلسله اوس تقریبا غټه دورې تراغله ده. ابل کالم غټه دوره وا ما دغه څوکړه بار په بار او د سلسله روانه شو چې اوس هر کال لا سبا وړي دورې تراځي سبا غټه دورې تزي. دا مونږ بل ځای ته نشو لګلای چې ته به ولېګو غدل ته نږدې راځي. هغه د بار نه کمی زنانه مونږ ته تکلیف کوي هغه د پاره مونږ سره داخلي شته راځي با خپل درس پکې خو د شپې پروګرام مونږ سنشته ډیره کېدلو کمزوري د مونږ سره اسباب د وجه نه کاغیم راځي نو دغه مجبورې د وجه نه مونږ اراده کړې ده د غټې دورې چې دا کوو. دویمه ماسپخیم د امرستو مونږ سره دلته حلقات دي د حفظ او ډېر کسان د حفظ نه الحمدلله فارغ شوي دي او سندونه متملاويږي ورکوي. نو سکال سره منګه یو زیادت څوک د تجوید همدارنګ د 17 قرات کم کسان تجوید کول دلته غواړي او یا 7 قرات کوي هغه کې ځان پوي کول غواړي. دا هغه سلسله سکال منګه ماسپخیم نه بعد هغه شروع کړه. استاد الحمدلله غي نیولې ده. نو دی وجنا خو شاکې څوک کسانی دلته حفظ لم راتلی شي ماسپخیم نه رستو خو ډیره کېدو انتظام موږ سنشته اسباب موږ سنشته دی نو اسباب کمبود د وجنا ډیره کېده نشته او د ورځې د ماسپخیم نه رستو تر ماقامه پورې دا سلسله د موږ سره او پای کې دغه تجوید کلاسونه بمي او که څوک عام قراتونه زده کول غواړي هغه هم پکې. دا 2 ترتیبونه ان شاء الله موږ د مدرسه کې هغه روان کړی دي. اوس به دعا کو په اخلاص باندې دلته د مرګرو د مرګري سند متعلق ویل. نو سند اکثر منګه بیان نکو ولیکن ډیر مرګري دي چې سند شوق وړي چې هر اورګه پلان کې چې لازم سند حاصل کوم فلان کوم نه دی وجه موږ دا سند بیان کو جوړه موږ دا سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کومه واسطه رسیږي او دا قران موږ چا نه ویل. نو دا قران تفسیر شیخ محمد طاهر صاحب سمات تفسیر کړی دی او د شیخ عبدالسلام سره اکثر تفسیر ما دا غسر کړی تقریبا د لسکر تنه به زیات دا غسر قران د اول نواله تر اخر پورې ویلې او بس د سی وای چې بس ټول تفسیر به دا غسر چې پیدل ما دا غسر مې کړی اول نه تر اخر پورې د فراغت نه رستم به کله ورته تفسیر به مسکو. نو شیخ عبدالسلام رحمه الله په تفسیر کې موږ استاد دی. دا شیخ عبدالسلام 2 استادان دي. یو شیخ محمد طاهر رحمه الله د پنځپیر او دویم استاد داغو شیخ غلام الله د پیندای. د شیخ غلام الله یو استادو حسین علی او بل استاد آغا حسین علی د شیخ غلام الله استاد حسین علی
او د شیخ محمد طاهر رحمه الله استاد یو عبید الله سیندی و عبید الله سیندی او دویم استاد داغم حسین علی و نو په دې حسین علی کې شیخ غلام الله او شیخ محمد طاهر راجم کیږي خو د شیخ محمد طاهر په استاد عبید الله سیندی مو د دې عبید الله سیندی استاد نذیر حسین الدهلوی و نذیر حسین الدهلوی او داغه استاد محمد حسین صادق پوری محمد حسین الصادق پوری او داغه استاد شهید السید احمد او داغه استاد شاه عبد العزيز دا یو سلسله وا تیم استاد عبید الله سیندی شیخ محمود الحسن او داغه استاد امداد الله مکی او داغه استاد نصیر الدین الدهلوی او داغه استاد شاه محمد اسماعیل شهید او داغه استاد شاه عبد العزيز الدهلوی د عبید الله سیندی یو بل استاد مو حسن ابن محسن او داغه استاد محمد ناصر حازمی او د محمد حاصر نازمی استاد محمد اسحاق غیر استاد او محمد اسحاق دا د شاه عبد العزيز شاګرد شاه عبد العزيز څلور زامن الله ورکړي او څلور علماء دا محمد اسحاق مزيو او دا عبد العزيز مزيو او دا د ټولو علماء استادان دي هذا حسين علي داغه استاد چې کوم چې د دوانو شریکو نو داغه یو استاد عثمان ابن عبد الله دیروی عثمان ابن عبد الله دیروی او داغه استاد دسمامت القنداری داغه استاد شاه احمد سعید داغه شان داغه استاد بیتا شاه عبد العزيز ده او د حسین علی بل یو استاد رشید احمد گنگوہی او رشید احمد گنگوہی استاد شاه عبد الغنی او شاه عبد الغنی شاګرد د محمد اسحاق او هغه د شاه ولی الله زویو دا شاه عبد العزيز چې کوم کنه دا غریب په ډیرو امراضو کې مبتلا و برګه مرزم پراغلو نور بدن خواریدو او اخر کې پړپوس بیماری مو ته لګېدلې و خو لیکن علم کې منهمک ور مستغرق و دی وجه د محدثین او د مفسرین او د ټول استاد دې سلسله ورزي یو سړی ځان علم توقف کیغه سمره ځای کیږي نه انشا ولی الله صاحب دا شاګردو د استاد محمد فاضل سیندی داغه استاد عبد الخالق دهلوی داغه استاد محمد ابن قاسم البقري داغه استاد عبد الرحمن ابن شحازه اليمني داغه استاد شحازه ابن ابراهيم داغه استاد ابو نصير محمد ابن ناصر الدين طبلاوي داغه استاد زكريا ابن محمد سنيكي داغه استاد ابراهيم رضوان الله ابن محمد العقبي داغه استاد محمد ابن محمد الجزري چې کوم په قرات کې کتاب لیکل دی
او داغه استاد ابو العباس احمد ابن الحسين الكفري، داغه استاد عبد الله الحسين ابن سليمان الكفري، داغه استاد ابو محمد قاسم ابن محمد اللورقي، داغه استاد ابو جعفر احمد ابن الحصار، داغه استاد محمد ابن سعيد المراد، او داغه استاذ محمد بن ايوب البلنسي، او دديو استاذ ابو داود استاذ علي ابن محمد ابن هزيل، هغه استاذ دي څلور وانو، همدارنګه د استاذ ابو سليمان ابن نجاح، او داغه استاذ ابو عمر عثمان ابن سعيد الداني، داغه استاذ طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون الحلبي، داغه استاذ ابو الحسن علي بن محمد، داغه استاذ احمد بن سهل شنائي، داغه استاذ ابو محمد عبيد ابن الصباح، داغه استاذ ابو عمر حبس بن سليمان، او داغه استاذ ابو النجود. دا ابو نجود دو استاذانو، یو زیر ابن حبیشو، زیر ابن حبیش استاذ عبد الله ابن مسعود، او بل استاذ عبد الله ابن حبيب ابو عبد الرحمن السلمي. نو هغه بیا شاګردو د عثمان، د زید ابن ثابت، ابي ابن كعب، او د علي ابن ابي طالب، او عبد الله ابن مسعود، او عثمان، او زید ابن ثابت، ابي ابن كعب، او علي، دا د محمد رسول الله شاګردانو، هغه ته قران ویلو. الله دې موږ تاسو په دې سلسله کې راولي. دعا وکړو بیماران